نن سبا بیا اکثر کسان داسې دي چې دوی ویښتو له رنګ ورکوي. نو آیا ویښتو له تور رنګ ورکولو د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ دې ځکه یو دا خبره یاد ساتئ چې د کم یو کس عمر نن سبا د 30 نه واله او د 35 په منځ کې وي او د دې کسو ویښتو سپین شي، نو چونکې دا کس چې دا خو ځوان دی او د بیمارۍ په وجه باندې د دې ویښته سپین شو، نو د دې کس دپاره تور کلر لګول چې دا جایز دي، ځکه چې دا تور کلر لګول دا د دوکې او د فراډ په ذمې کې نه راځي، بلکې دا چونکې د ټیم نه مخکې د دې ویښته سپین شو او دی ځوان دی او په کار ده چې د ده ویښته تور وي، خو چونکې بیماري په ده باندې راله او د بیمارۍ په وجه باندې د ده ویښته سپین شو، نو لحاظه د داسې کس دپاره ویښته تورول چې دا د شریعت کې د کس ته د ویښتو تورولو اجازت ورکړی دی. خو لیکن یو کس داسې دی نن سبا چې د هغې عمر د 35 او د 40 نه زیات دی، نو اوس د 40 سال نه چې یو کس زیات وي نو دی خو بوډاتوب طرف ته روان دی او دی بوډاتوب طرف ته روان دی، د دې په وجه باندې د ده دا ویښته ورو ورو سپینېږي. نو لحاظه د داسې کس دپاره چې د هغې عمر د 40 نه زیات وي او د هغې ویښته سپین شو، نو داسې کس دپاره تور رنګ لګول د دې بالکل اجازت نشته او دا ناجایز دي. البته د تورو رنګ نه علاوه نور چې کوم کلرونه دي لکه سور شو، د نکریزو په شان رنګ لګول یا دغه شان خړ رنګ یا زیړ رنګ لګولو، دا کلرونه نن سبا بازار کې ملاویږي، نو دې اجازت شته چې انسان دا ولګوي، خو بعینه تک تور کلر لګولو دې په شریعت کې د کس دپاره اجازت نشته، لحاظه د دې نه ځان بچ کول پکار دي. نن سبا اکثر کسان داسې وي چې 60-70 نه اوړېدلي وي، هغوی بیا هم ویښته توروي او ږیره توروي، نو دا یو قسم له فراډ دی او دوکه ده. په دې وجه باندې شریعت په روح کې داسې کس دپاره چې د هغې عمر 40 نه زیات وي 45-50-60، نو په شریعت کې داسې کس دپاره ویښته تورول چې دا جایز نه دي. البته اکثر نوجوانان داسې موږ او تاسو وینو بالفرض یو کس دی د معدې بیمار دی یا دغه شان نور داسې بیماري ده ته، اوس د ده عمر دونه نه دی 20 یا 25 سال عمر دی یا 30، خو چونکې بې ټیمه د ده ویښته سپین شو، نو چونکې دا بیماري ده او صرف شریعتو په روح سره دې کس ته اجازت دی چې چا ویښته بې ټیمه سپین شو، دی اوس په ویښتو باندې کلر لګولی شي سپینو. خو له دې نه علاوه نورو کسانو دپاره چې د هغوی ټیم پوره دی او هغوی د 40 نه اوړېدلي دي او د دوکې دپاره او د فراډ دپاره خپل ویښته توریو، نو دغه کس دپاره په شریعت کې دا بالکل ناجایزه دي، نو لحاظه